قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن الوارث قال حدثنا ابن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انما الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قدرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجوه عليه بحجبة له فكان فما انس حديث قدما تقريبا عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد يوم غزاة احد غزوة احد وذا مقدر ان تمنى عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا مكروا منتشر صحابه جاد ديكن وجب بين معذورين ابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله مبارك مجوب عليه فذكرون كما النبي عليه السلام وحضور پاک کے پردہ کر بے حاجت له فيوران ابو طلحه نصرن لا تحجب ولی دا خلق سره سات کی ذات به بچ گئی اگر ذات په دې ډال چاته نه ولی رسول الله مبارک تا ماشاء الله دا صحابه محبت وكان ابو طلحه رجلا راميا لك سعد بن ابي وقاص سيغراوي بشنور کیو شدید النبع سخت راحت الوالو لکه چې څومره سیان راکاږي امر راشي تیز سي کسرا ماتکلو پتا ورکړه پاوته نو سدا سدومره دې راکل چې په دې ما نکړه بیا درې وکانه رجل سړي مې مور دې معلو د چا سره رسول الله مبارک سره یو جامدنه بندر شو ټیله به وسا وټوا فيقول رسول الله مبارك ما ينصرها راو شد داده شیخ طلحه تدعوا چودی خبشتر کئی ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم حضور پاک په اشراف کو اشراف په جنہ کرے دلته ویلاس کې ور پتن دیوان اشراف پتن دی لاس کې خاطر شیخ طلحه په شی مشت کتل به چې دا په هدف لګي کنه لګي اشراف پر نبی علیہ السلام نظر کو قوم کافرانو تا تو فیقول ابو طلحه ابي انه امور کافرون قربان لا تشرك بغور کافرانو تا يصيبك سهم من سهام القوم دا قوم دشي بدر دولګي ولی قانون چې کوم ځای نه رسېږي دشمن پاغه رسېږي نو په دې شي وشتل قومه نو کافران ما ولي او تما سره واکي ګوري نو سره ته ونه لګي نحری دون نحری کا تمامره استاد ہمارے پنامہ کے رسول دی خاطر یا خاطر ہوئے یعنی تدی ولکن ہوتے دونوں لگے خلاص جو ہمارا ابو طلحہ نے خود کے ولقد رأيت عائشة بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشبرتان پیسیو چتے کڑے ہوئے ما لیدل خدم فاضیبون د پندو دوی لاندې پسام باندې خلق پاضی بچي تنقضان القربا روڑلے مشکون دوبو وشاگان او تفرقانی اڑولی دے مسترفی افواہ القوم اقرد زخمیانوں کے دا مولانا صرف چکل آگانا غانی شلق را گئی او صحابہ کرام پکی اویا شہیدان شو نو مدینی تحصیلہ ورسیدنا نو قدر آمن ڈک رہے زنانا رانی نو زنانا اسا خدمت کبیا وہ بے روڑے و زخمیانوں لے خلق ایسی ہوئی او کتبه دا پیسی ولی کتی کری دی نو دا خدا حجاب نمخکنے تمانا دا حجابنا مخکنه تمانا ثم ترجع فقبل ان تكون بلا مشكله ثم ترجع فقبلغانه اذا بقبوط راجعك بافواه القوم ولقد وقع السيف من يديه ابي طلحه ابو طلحه ترى بولے دیوا اما مرتين او ثلاثا ترى ولا بولے دیوا قران حکیم کہ اللہ وکیل یغشیکم النعاس امانه زخمیان خدای میدان جنگ په خوب راوست عجیب حالت میدان جنگ په خوب راځي دا پیغمبر معجزه یو خدا پیدا بشي یو دشمن دی بشي د زخمونو درد ختم شي دین خوب سره ټینشن ختم شي دی باندې کوم ټینشن هغه ختم شي او دریم دماغ شي یو دماغ پیرا شي د زخمونو درد ختم شي اوس مولانا صاحب دین را معلومه کا مولانا صاحب اذا زنانو باندې والی د خدمت زنانو په جهاد کې دتا باندې ودا څه خدمت کولی شي او دا هغه غهاني آفت راغی نو دا زنانو را باندې کړی زنانو د پاره پازي او مستلم دي ثابت شو ظهر پسې جمرانا صاحب قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا موسى بن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصرح يزيد لعنة الله عليه عباد الله يخرج درجات له وبدرت به اخرى وبصر حسين بن بيضاء بأبيه اليماني فقال يا عباد الله يا ابي فقال فوالله ما احتجبت حتى بذلوا فقال حذيفة يغفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت بحذيفة بقية حتى لهم بالله فصد عن من الكثير بالامر وبصد من كسر العين ويقال فصد وبصد فرمائی کہ هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة جواد وحجة نهزم المشركون ورما تتبعوا بشكاست منطق فصرخ ابليس لعنة الله عليه اے
اخراكم گوره اخراكم سمانا احذروا اخراكم. دا مولانا سے مختلف حالات چکر دا امیر دا حکم خلاف ورزی شوا نو دا غم جوړ شو بیا فرشتے لا نو دا ناگهانی شلقم دا خالد ابن ولید دا لخکرنا پیرا پریوتا او شیطان پتی چغو والد رسول اللہ مبارک دا وفاتم چیغم وفات شو شہید شو نو صحابہ والدہ حیبت امراغی بائی صحابہ دوری غرطور جدا متجرنا سپیدہ رکی رسول اللہ مبارک او شیطان پتی دا چغو والا چه اخراکم نو دے انا وحننا والا چه خالد ابن ولید کم وقت بوداک کرو کو دا رستے والا چه بیا خالد ابن ولید لارو او مسلمانان بیا راول شو خالد ابن ولید لارو او کافران بیا و تختیدل نو بیا پاک شیطان چه غوالا نو دیوی کنی بیا دشمن را دے نو جب شاید او قتل چه بیا را گئی نو بیو بلی حملے اکڑے نو صحابو یو بلوالا نو پیشے پا خبرا چکن وقتی خالد ابن ولید حملو کا یو کسان شیدار شو او بیا صحابہ را جمع شو دوبارہ جمع شورو شو دوبارہ جنگ سرماتا متوی کنا کہ بے مشرکین علماء دے ورنو تختیدل دغه وقت شیطان چه غوالا اخراکم احذروا اخراكم نو آواز شو نو بس خلقو بیگری دا بیا راگی دا سنو لخکر را بندی بیا راگی نو بیا خدارون شروع شو نو یو بلی ہوای بس اللہ مپشے ویلے کرنا برکتیو چت اکڑلے صحابے زخمیان کر رسول اللہ مبارکی زخمی کر ولی تاسو دا امیر اطاعت کو نکر نو بجیحات کی امیر اطاعت دیر ضروری ہوئی نو فرجعت اولاهم واپس اولا دبی پروستانو فجتلدت یوبل سرد یا فجتلدت سبرا اعتدارما یوبل ہوای يوبل سرمان يوبل يوبل هي وأخراهم فبصر حذيفة حذيفة ابن اليمان أقتل فإذا هو بأبي اليمان لا يريد يماني ده بڑاو ده رسول الله مبارك خذوا سر پریشو جتا بڑا ده خذوا سر پاتشا نو کہ دوری ده جدا هو اگر صحابه شهیدان شو نو غریب راون ڈٹرے تو رائے نشور کے تو لرا کہتان کولے او بڑا ده تو کسی گرا ده دقه وقت رو رسید چداوی اولاکم واخراکم نو صحابو دیو والا اور خیالی نو کنی اونا گہانی ہے بتو نو خودے فدر وے اے بعد اللہ ابی ہوا بپلار میں دے قال ربی بفواللہ محتجدو صحابہ منی نشو علا منی شو قتلو جدے شہید کا جامی ترسوک پیدل بیادی شہید شیو تو رحو خلی خدا کو لگی اکم دے پاتی کے فقال خودے فیغفر اللہ لکم ولی لکنا بس ابی فویدنا جو حیبت پر آگے تم رسول اللہ مبارکان ناراوی مداوی بلاکا صحابہ نشیدان شو او دا ناگهانی فلق شو یو موبل شو قال عمر والله زمان قسم باغلی ما زالت في حذیفة بقیت خیر باقی خیر صد و آگار میں کوئی دفلار قاتلان یا اللہ زمان دفلار پمر بی منی سے دا غریبانان مجبور دی دا وارختر غریبانان دی پغلتے زمان کار وجل حتی لحق باللہ او دیتے بتمام بس اس راضی فبصورہ حذیفہ امام بخاری ہوئی کہ بصورتو علمتو فمانا دا علم مستعملی ومانا جاسا دا علم من البصیرت فی الامن بصیرت دا ظلنی دوتا ہوئی وابصورتو دا بصور دا علم دا پار راضی یہ فرق کی باب افعال دا سرب نظر دا او مجرد دا ظلن نظر دا خودی ہوئی کلا کر دا یوم تمانا مستعملی گی بصورتو ابصرتو واحد دلتا بصورہ دے او دستر کو پلی دلوبان دے استعمال شوئے دے ورپسیش مولانا سے باب قول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان فاستزلهم الشیطان بعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الذین تولوا منکم چه منتشر شو استاد سنا باقرت دوار ڈلے سنا مرادی شوئے ادا کم وقت منتشر شو چه کم وقت خالد بن ولید ناگہانی فقا ہے انما استزلهم الشیطان ببعد ما كسبوا بعد ما كسبوا سرے الہی مخالفت شیطان اف ویول لگی وتدغى وقت الضعف والواجو ولقد عفا الله عنه ما شاء الله کیونکہ اجتہادی غلطی بات اجتهادي ما لا ولا صحابه مؤاخذتكي حسنات الابرار سيئات المقررين ان الله غفور حليم شابه مولانا وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا قوم ذا عثمان بن وهب قال جاء رجل حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء راى يوم صليت بيت الله حجا فراى قوما يقوم جلوسا جالسين فقال لي سليم من هؤلاء القعود قاعدين سكتي قالوا هؤلاء قريش لا قريشتي قال لا سليم من الشيخ تسمين كيف بقي صوتي قالوا هو ابن عمر ابو مقدر کا نفاقا سريرا ابن عمر فقال لا باقيان جو جاءت عثمان الشيخ کرے اقلا کیوں
فقال الرسول ابن عمر دوي اني سائلك عن شيء فتحدثني قال ابن عمر بأنشدك قال لي نعم قال الرسول سؤال كي أنشدك تعالى قسم لكم بحرمة هذا البيت الذي بيت بحرمة الله والكريم أتعلم تتفضل عثمان بن عفان فر يوم أحد لو خطبة تقديما قال ابن عمر نعم قال فتعلم سائل عثمان تغيب عن بدر إذا بدر غائب فلم يشهدها قال نعم قال فتعلم فتعلم إذا تخلف عن بيعة الرضوان كذا حديبي فمقدر فلم يشهدها قال ابن عمر وتوي نعم الكل خبر تلك قال لا سليم لا يوي فكبر الله أكبر tahu kata cuma wajah le, namun kau dah domra, gua dah merupakan le, kala Umar ta'al di farasi Jabali, liukhbiraka bi khabar lak, wa liubayyana laka amma sa'altani anhu, amma fararuhu yawm Uhud, fa ashhadu anna Allah 'afa, wa laqad 'afa anhu, inna Allah ghafurun halim. Aw yuwadi dia kuno, aku rasa halu, aw testa kuno, dia terwujud biajan, aku dia ada yang suruh. منتشر جو بيها يعني جوش والله تعالى وزجرنا زورنا والقيا الله فرار به شده ورده شمه لا واما تغيب عن بدر فانه كان تحته كذا رسول الله مبارك رقيا او مريضا فقال له ذي خطاب ورسول الله مبارك وطوف ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وصحبه لكن سير او فاتن او بدر حضور سفر واجب نو ام رسول الله مبارك وقال دخلوا قابل تعير لا لكن وقع من مالك دخل لكن بیا هم دې رسول الله مبارک وتسوي وی حساب تر کوم استاجر کوم صفات دې زما د لوس خپل به خدمت وکا حساب ولا ورکړي او درې مسله اما تغيب من بيعه الرضوان ما شاء الله بيعه الرضوان ورته په وجه شوی دی رسول الله مبارک حضرت عثمان علیه ودا صاحب مکه سره مذاکرات وکړه چې موږ راغلیو او عمره کوم جنگ نه یو راغلی نو د خلق پروپاګاندا په عثمان شهید کړ او اولی دې په کوټه کې نظر بند کړو نو بیا رضوان او دې نو په مکه کې شوی دی او دغه بجنه شوی دی الله اکبر دا وجه شوی دی او رسول الله مبارک په اخره کې وی عثمان جبدی وی دا الله زمانه دا عثمان خپل غیر اسه دا عثمان کو وی عثمان د طرف نه بیان دا په لوی خبره دا یود د بیعت رضوان فانه لو كان كي يكسر عز معزز فبطن مکه کې دا عثمان د الله مکانه دې معزز ودکه ولې جرګه کې خلک معزز دیږي فبعث عثمان او بیا رضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکه بلکې دا عثمان د وجنه شوی دی فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فالخيلاس مبارك لها وضرب بها على يده فقال هذه لا بيعت هذه بيعت ذلك اشاره كوا قال عثمان شو اذهب بهذا الان معك خبيثه دا درې خبرې ځان سره یوسا دا عثمان مطالب نو غلطه پروپاګاندا کړې و اصل وجه دا نه ورپسې مولانا صاحب نے دوسرے من ولا تلقون على احد من رسول يدعوكم في خراف كذابكم غم بغم الليل لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم الله خبير بما تعملون استصعدون كتاب تقبل خاطئ تاجك مخالد بن وليد شان حمله او صحابه مرضى خاطئ يوم وجابل ما ولا تلقون على احد والرسول الإمام عبده بغمبر تاكو تارواستو في خلاكم أكراك فالملهم عباد الله فأصابكم غما فسبب غم بغمبر مخففا تكليف إلى تونصر شاكي ذاتنا كان مريض لكي لا تحزنوا فعلا ما فعل لكي لا تقدروا واسا فعلا ما فعل ذاك الله وليكم سقوي لا زايد ولا مزايد كوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم التاسو غمجن نشه فاغا سیس کې د نفاوت شو ولی مولانا زمانه کافر رانا لاړ نو تقدیر له غنیمت رانا لا نو دلته ورکړی رانا نو چې وی غمراجي نو پر ټوټي غم یاره چا پروا نه یاره کپیږي په خبره چې وی غمراجي پر ټوټي غم ته چا پروا نه مو غنیمت له کنټرول اپا ظالمان بیا الله سيئو ولا ما اصابكم فذكروا ولكن من راشي يا فذكروا ده چا پروا نه والله خبير بما تعملون فرما چوری بالله جل به تو تدون تسعون
أسعد وسعيد فقع البال بل أخذت تقدر التعبير وتسعدون كي وبس الشعب. قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا بيسا قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال في يوم عبد الله بن جبير وأخبر بن نزل كذلك يدعوه. يا هذا الموضوع إكم أقبلوا يشتوا ولو قال عبد الله بن جبير مقارنة وأقبلوا منهزمين متوجهوا منهزمين منتشرين معنى تذكر معنى أخرى فالله ويني شكرا صحابة يوم التنبيل في مخلف ويني وذاكذا أغرق إذ يدعوهم الرسول في أخراهم بسبكم على ناس صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين دو के माना से जो की तारीफ है अगर फुल में ऑपरेशन करे केला वाला रोग से आतो शिफा हो दो सौ बीमारान दे दारू ने शिफा हो और सारा दमों दा में नजर से जो पास के को के चले मगफिरत नसीब